أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د درس مخکې د سیرت د درس اجمالی مضمون او د اینه وروسته به خپل تفسیر شروع کول. دغه پر خبره را رسیدلې و شپږم کال د نبوت یو دلوي کارونه رب العالمین وکړه. د سید الشهدا حمزه رضی الله عنه ایمان او د امیر المؤمنین سيدنا وإمامنا عمر بن الخطاب ایمان. د دې دوړو مشرانو په ایمان راوړلو کې د مسلمانانو باندې زمون الله لک پر اخیم را وسته ورنه ایمراله ځکه لوی قومندانان او لوی جنرالان د مزمنس کې خبر دا وشو چې ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام مسجد حرام کې نو عبادت وکاو. د مکه مشرکان هغه د جمعه په طرف کې ناسو د غبي شبي وشتلې نه یو مشرب کې عتبه ابن ربيعه چې اسم کونی ابو الولید هغه د خپل ملګرو دا خبره وکړه د محمد سره خبرې کول غواړم که تاسو چرته مال اجازه را کوي. دا د باطل فرض قانون دی چې کله انسان حق مسله شروع کی نو هغه مقابله شروع کی وایي چې لکه دا غلطه ده او دروغ ده او ناروا ده. لیکن دای چې کله مقابله سخته کې نو به دا خبره کوي چې لکه دا خبرم صحیح ده خو زموږ بری خبره کې لکه بهترواله لري د زموږ طریقه دی غوړه ده. دای چې به نورم دعوت شروع کی نو به دا خبره وکړي چې لکه غم صحیح ده او دم صحیح ده چې په کومه باندې انسان عمل وکړي. خو چې کله د عین اورم د مسلې له زور ورکی نو به باطل فرض وي چې دا خبر بالکل صحیح ده او زمونږ نه غوړه ده. خو اوس مونږ څو کو چې دومره کلونه په دې کمزوري طریقه باندې عمل کړی دی که ستا خبر راوړاندې کو کې دې چې بغاوت جوړ شي تم خپل کار کوو موږ هم کوو موږ باندې برید او تعرض مکوا. دې مشرکین عتبه له ویلي تو ورشو خبر وسره وکا. رسول الله جمعه کې ناشته د خپل راغه ورته ویل یا محمد زما یو خبر راغی کېده یو خبره ده چې د ملک له او زموږ علاقه ته اختلاف راوړی دی. باطل فرض همیشه په حق پرسته باندې د اعتراض لري وي. دوی اختلاف د ملک له راوړي اتحاد او امنونه و دوی چې کله رانه اختلافات را جنگ قتل او قتال او حالانکه قران کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده چې اختلاف ختمي په قران باندې په سنت د نبی. دویمه ورته دا خبره وکړه چې یا محمد تا ګور موږ ټول به وقوف ویلي قمقل زمون به وقوف ته د خلکو له ثابت کی دریم زمون د له هو بدی ته بیان یو څلورمه د پلر او نکله تا کافر ویلي. نو ستاسو سره مونږه یو مشوره کوو د دې قوم په نمائندګۍ زرا غلې ماغدا کچرته ستاره دعوت مقصد دی چې زه د مالدار شوم نو موږ به چند تعالی راجمه کو ته ډیر اوچت مالدار شي په ټولو عربو کې بین الاقوامي او نړیوال تاجر بشي. او که به دې خبره دې چرته مقصد نه بلکې مقصد دا خبره چې د علاقې مشر شوم نو تاسو موږ د مکه ولا مشر او کله مشرید چرته مقصد نه بلکې دا خبره چې په ټوله دنیا د اسما بادشاہي راشي دا خبره مونږ وکړه په قیادت کې مونږ و جنگي کو ایسه بتا بادشاہ دا درې خبره ورته وکړي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام خاموش نه سوغله داغه په دغه کې نسو کې دا خبره و چې د انسان خبره به اوري وجه دا چې کله یو سړی په دماغ کې خبره راوړي او هغه پړسېدلی یو ډک شوی تر څو پورې چې داغه دماغ خالي شوی نه استای و خبره هم نه اوري
د الله نبی ورته ویل خبره کوه زمونږ الله خو ځکه به انبیو باندې د زکاتونه بند کړي دي صدقین بند کړي دي دغه په اولاد باندې بند کړي دي وجه دا ده چې خلک دا تمونه لري چې لکه د دې سړي دعوت ام دې د پاره د جسر مال په راجمه کې ودی جب کې واچوي الله رب عزت دا ټول شی حرام کړو زکات هم په حرام دي نور شی نه په حرام دي د الله نبی ورته ویل ولګه خبره د اخلاص شوې لوي او وېزما خبره هم لغوه کېده وی خبره کوه زمونږ استاد محمد رسول الله دعوت شو اگر قرآن دعوتو داغه بری سیرت کې دا خبره موږ لپاره ته دا که تاسو وګورئ چې په مخاطبینو باندې اثر وشي قرآن به دلیل کې پیش کی سنت د نبی او پیش کې تعویل ماویل باندې کار نه کیږي چې زما شیخ د شویری دی استاد مولا د شویری دی ورته راځه خبره په قرآن او سنت باندې ده سوره فصلت ورته شروع کې د اول نه اخر پورې او بيد رسول الله خلا د رسول الله تقوا د رسول الله خشوع واغ انسان چې قرآن په نازل دی او چې اعوذ بالله ورته تیر کړو به بسم الله تیر کړو په کوم کیفیت باندې به قرآن ویلي او د ورته خاموش د شناستو دیجه پر ورته راغی وجه تاسو له یذ رقم سوایقتن دی تندر نمست سوایقت عادن لکه څنګه سوایقت عادن او د سمودینو و ایسه به دار مکه مشرک راځي چې به خله ورته لاس کې کوړ دی یا رسول الله اوس کو بس کنو چپشا هغه په قرآن باندې پویو پویدل وی ویل کدا رسول الله چې د تلاوت نورم زیات کې اسنه د الله قهر په باندې راځي عذاب رانه شو دل بربادم نکی انسان د قرآن نه هغه وخت کې فایده واخلي چې په قرآن کې څومره دمکینی دی او د څومره عذابونه دي د انسان ټول ځان له متوجي کی دا کومه خبره چې د قهر راغلی ده د جهنم راغلی ده د اور راغلی ده د ټول نه اول ورته خپل ځان پیش کړي الله ته مال لګي ته به ګوره چې ستاسو د ژوند کې انقلاب راځي او کنه راځي په من کې غم دادې آیات چې راشي ولکه د بوتانو بارکه دي زموږ په مليونو کې دا جرم دی آیات چې راشي د يهودو بارکه دي د جهنم تذکرہ شریعه شوی د مکه مشرکان مبارک ده جنت چې چرته راشي جنت تذکرہ راشي د اسمن مبارک ده د قران نو موږ هغه وخت فایده ورشي د ټول ځان متوجي کو چې د الله مال لګي دي زمانه دا خبره کوي نو دې ځکه پورې دا خبره ورته وکړه ایستدي دا وچچ لاړو د مکه مشرکان خو له شکل ورغه ورته ویل چې ازما ملګرو و امام د محمد د خبره وکړه دا غنه هم سواره دري خو زمره رب العالمین باندې قسم یې چې دا محمد شاعر نه دی او قسم بالله چې دا چرته ساحر هم نه دی او والله قسم بالله دا ګوره چرته منتری او ترویته او کاهنیم نه دی ډېر صفه خبره وکړي غوځه تاسو سره مشوره درکوم مشرکان ډېر وکړ خلکو د مکه د دنیا په ژوند باندې ډېر پوهېدل د شی بوکو چې د محمد سره په مقابله پریدو د کافرانو له کچیرته بالفرض او تقدیر دا مات شو ماتي او خړه خو زموږه مقصد هم دا چې دا محمد د زمګه نه ختم شو بل څه به است او شي زمون پیسه لیکن کچیرته کامیاب شو نو داغه عزت زمونږه عزت دی او داغه بادشاہي زمونږه بادشاہي ده خلک وایي چې لکه دا څوک دی قریشي دی څوک دی بني هاشمي دی او رسول الله یو خبر ورته کړي ورته ویل چې تاسو زما مقابله له ودرېږئ ما له دانو کافرانو پرې د چې تاسو له درد دی خلکو له درس ورکم کچیرته ما میدان ویوړو خدا تاسو میدان دی او کوم او بل تاسو سره مقصد هم دا چې دا ختم شي زبې ختم شي اسلام همیشه نږدې کافر له دا خبره کړي دا چې اې نږدې کافره ته د مجاهد او د مسلمان مخه له ودرېږه ما دا خلک ورته پرې ده دا کوم چې نړۍ بدمعشان دي یا به دغه مجاهدین په ځان ټوټه کې او یا به دوی د لوی غرور زمکه له ورسي تاسو ورته ولې مخله کېږي دغه لوی فلاني مقصد دی چې دا نړۍ بدمعشان منګ رسم لوي څو ورته مخله خپل ور ودري او ټول پروګرام ګډوډ شي رسول الله دا خبره د مکه له وکړه د مکه والا له چې ما مخله راځي ما صرف دا بدمعشان ماره پرې دی چې زه دوی له دې درس ورکم تر قیامت پورې دوی یاد ساتي د نور ملګرو ورته ویل ابو جهل قسم په الله صاحب د شب باندې د محمد اثر کړی دی
ډېر ساحر دی جادوګر چې په هر قیمت موږ د محمد وجلو په شراغلو دا موږ وجه نور نه پریدو په خبره پويږي کنه پويږي او بلې ویلي یو خو تاسو ما تاسو له نظر درکې چې چرته عمل په کوي وای کې عمل په نه کې خپل امکار ابو طالب رسول الله کا هغه په دې خبره باندې پوه شو چې دا خلک نور زما وراره وجني پریدي نه تریو ترم د پلار غونه حکم لري ګور ابو جهل به کانه راواخ سو بدق سره ورويشتو سره په مات کې عمر ابن الخطاب په د ایمان راوړل مخ کې تور راوړې و عقبه ابن ابي معيط په غاړه کې ور صدر واچول بالکل دستر کې په باندې راويستي دا اوس وجني او خیر سره اوس چلے وکي د خپل قریش په وجه کې راجمه کړ بني هاشم او بني عبد المناف یو ځای کې راجمه کړ ولکه تاسو له خبره کومه د اسماء وراره خو بالکل لا اله الا الله دعوت ورکې زموږ اوسو سره به خبره کې لانجه ده او بحث ده خو خبره ده نن د نړۍ د ټول کافرانو ورته یو ځای شي دی دا وسوجنی دا ګور زموږ تاسو ټول د پاره پیغور او شرم دي زموږ د الله نشه قانون دی کله په یو فاسق او بيدین انسان باندې د دین تحمل حمایت وشي بني هاشم بني مطلب ویلي خبره خو بالکل صحیح ده در محمد سره موږ په نظر کې موافق نه یو نو سره پاقیده کې موافق خو یاد ساته قسم په الله چې د ابو جهل د کافرانو د ګریوان الله سورج جزام په ټوټه ټوټه د شرم خو موږ لدی به دا پیغور سبب اسمن د بچو لپاره لري چې لکه بتاس کې ولک پیدا شوی محمد او هغه د نبوت دعوه کړي او ایسه د عربو د مشرکان په شراجه ما شو وی وجل وی ویل چې په هر قیمت کې منګه منو کني منو د دفاع او تایید به منګه وسکو اتحاد سره کې په دې باندې سره قسمونه وکړه ابو جهل چې پوه شو چې لکه د ابو طالب خو د شکار وږي چې یو بلاک موږ له جوړ کې بلاک بني هاشم او بني عبد المناف د یو طرف باندې ودرول کوم د محمد ګریوان لګوتی ورول دا اوس موږ سره جګړه کوي راځي چې چلو وې څه چلو کو عزیزه ولا قد د مکه مکرمه اخوا دیږي کې دوی خپل شورا را جمع کړه وی وی راځي د شي لیکلو کوم چې د دې خلکو سره من او تاسو قومي تیګه وګرځو لکه وسم د خلک وای وې کوم چرته په قران او سنت باندې عملو کو قسم په الله داخله وسم سره خپل ولی پری دي زمون جنازه به د قشم به خالفاتي زمون د قبر استلو بسوک نه دا قران او سنت حق د خمګره مجبوریت د وجنه نشو منلې دا پروګرام چې کله راځم کې په دې شورا کې دوی څه لیکل وکړه او د دې لیکوال شو بعیز ابن عامر رښتم چې دا د رب العالمین مبعوث نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خیرام وکړه الله رب العزت فشلت یداه د الله سنی ورته الله شرک کله صح کافر له خیرام پکار ده د دې وجنه کم سړي چې د قران او سنت په مقابل کې کتاب ولیکو د صحیح سنت په مقابل کې کتاب ولیکو چې لکه دا سنت دا رقم درې موږ د قلی کل کړي رب العالمین به تر قیامت پورې چې څومره خلک دې ګناه کې اختر دا به شریک دي لا سنه بالله مات په یو طرف باندې بس صحیح عملي لیکن دا به اسره کل شروع کې پوسټر به ولګي پوسټر کې او څنور شي نه به ولګي و به وي چې لکه دا عمل د شي دی ګورز موږ عمل دا رقم درې دقه لیکل تکوا رب العالمین بس دا لیکل فورز قیامت صبر سر باندې حجت تمام کی پیراګیر بری کو دي جهنم لبري پیو ګرځي پری بدنه دي اول لیکل دا وکړه وې در رسول الله د خاندان سره په اس قیمت باندې موږ صلح له تیار نه یو ماده دا ولیکل دویمه ماده دا ولیکل چې دا څومره عرب دي دا وګوره په دې باندې هاشم او په دې عبد المناف باندې هیڅ ترس او رحم نه کوي تر دې پورې چې محمد موږ له تسلیم کیو د دې په مخ کې موږ د اوجنه ولا لیکو ته په کده دا محمد صاحب بندري دومره غرور خبرې کوي چې د شی بکو دا غوښ موږ د الله بندري والله حافظ دی درې مې دا ولیکلا چې موږ وګوره د دې خاندان سره بالکل نه لوريني ورکو نه به دغه موږ خپل ولې نه کوو دا ډېر سخت خبرې دي په دعوت کې انسان باندې دا راځي او څلورمه دا خبره ولیکل چې دې سره په یو مجلس ورمنګ نه کینو پنځمه دا ولیکل چې موږ سره بالکل اختلاط نه کوو د یو جماعت په چتر کې برا جمع کیږو نه د یو جری په چتر کې برا جمع کیږو نه
نه بچتی اخلو نه ور باندې سخر شو او نه به دې محمد سره مون خبرې کوو دا ما دی ولي کلی نور دا صحیفه چې کله ولي کله برابر کړه دا ابو جهل دراوړل او په بیت الله کې د نسړن کړه به که ارچا دې خلاف وګړي هغه سره به مونږ ګور نبی کریم علیه الصلاه والسلام خاندان قریش بني هاشم او بني عبد المناف دو ایستل دی مکه د علاقې نه د شیوه الشعب ابي طالب ورته ویل شي یو زیو یو کندوا یو وادي وا پاګه کې ټول دی راشو زکه چې نن سره څو خبره کوي نو درنه څوک شي اخلي نه څوک خور لور درکې او نستا خور لور شو کوي نو دینه څه ژوند دی خامخه په د علاقې نه وشي لاړل چې کله په دې ځای کې دوی غیر شول اقتصادي پابندي په ولګیدا 3 کالو پورې دوی پرې ځای کې محاصره و صرف د څلور میاشتې به دوی راوتل شوال ذوالقعده ذوالحجه او محرم د عزت په دې میاشتو کې د شوال میاشت په کې داخل نه و لیکن ذوالقعده ذوالحجه او محرم او رجب دا په کې داخل و دوی په دې کې د خوراک او څاګ د پاره سمواد ځان سره واخص نور به تر روان کال پورې بند و نه ورته بار نه سپرې خپل او نه دی خو نه سپرې خپل اقتصادي پابندیم دی ویلې شي تر دې پورې کې بری سلون مشته کې بچرته بار دوی رواته او د بار ملک نه بچرته قافلې راتلې دی غوینه بس خوراک او اسکاک دوی اخصو نو 40 روپے به دغه قیمت او عرب او 50 روپے اخصو د مکی مشرکانو به ایسه په 15 باندې هغه ریټ مقرر کړي دا چې کله په انسان باندې دا پابندي ولګي به معلومات کې موږ تاسو اسیو کہانی غونډه دا ورو یو قصه غونډه وی تر دې پورې چې د دې شعب ابي طالب په علاقه باندې بڅوک تیرې دا ما شومان او د رسول الله د زنانه دوی دومره وږي شو چې د وګو پریاد به هغه خلکو اوریدو د ما شومان بچي غواله پریدونه به کول پانه به خړلې سرمنه به خړلې خو هیڅ اور باندې دا رحم نه کو حکیم ابن حزام در خدیجه رضی الله عنها د ترور زوی د ماما د ترور د بد شپې شپې په پټه باندې د ابو جهل کله کله غلط ترور وروړله ترور لورله هشام ابن عامر هم دا کار کو یو ورځ ابو جهل ایسه دا ونیو حکیم یو سره شرک علی ژوند شپې ته کال د جاهلیت په عمر کې تر شوی شپې ته کال په اسلام کې ویلکه څوړې ودا غنم وی چرته وړې خدیجه له وینې شوړې وی ایسه سره لاندې وته جنگ جوړ شو یو بل کافر په دې ځکه راغی وی څه کې ترول چې دا غنم وروړي د ترول له وروړي دي هغه ورخوش کړ ورل یوسف علیه السلام زندان کې وخت تر کړی دی بل سړی په زندان کې وخت لري خو سخت زندان د محمد رسول الله زندان دی چې 3 کال تعالی یو سړی د شی یو غلم دانه نه درکړي دي او ستا ماشومان استاد زنانه د سرمنې خوري او هغه د قشن د پانی خوري او کوم خلک چې بدلار باندې تیریږي دوی دلوګي دا پریدونه ورې دا ګور ډیره ګرانه خبره ده د اسلام د پاره منګل رسول الله دا تعلیم راکې چې اے خلکو د اسلام په سر باندې وګوره دي تکالیف او اخلاق ودرېږي بچي به دی وږي کیږي او زنانه به دی وږي کیږي ملګری به دی وږي کیږي او اقتصادي پابندي به لګي ګوره اخلاق به ودرېږي ورته هشام ابن عامر د دې وکړ سړیو دغه په دماغ کې دا خبره پرې وته چې لکه تر څو پرې به دا خبره دا خو ډېر د ظلم ډک لیکل منګه کړی دي چې دا قما شومان د زنانه په دې کې زوريږي او پرېدونه منګه اورو منګ دې په دې کې دا ګډان خورو د وخان دي خورو د مسجد کې وخندګان دي کو د خپل زنانو سره پر پرشنو باندې لذتونه خورو او انتر په مسلمانانو د ظلمونه کیږي د شپې پټ پټ غشتونه شروع کړل ځکه ډېر خیر خلک او عرب درجه بندي کوله چې زمونږ سره په دې نظر کې څوک موافق دي او زمونږ سره په دې کې څوک مخالف دي یو انسان چې کله وجاله ورشي درجه بندي وکړه ستاسو دعوت ملګری څوک دي او مخالفین څوک دي څومره دالي څومره غلي د مخه خبره مشوره کوه چې شروع دې کړه ایسه به ګوره دا په شرط تمامېږي ټول کارو پټه باندې ودرېږي پاتې بشي نو لاړو زهير لا چې دا د مطلب نو سیو او د رسول الله د پلار خوريو ورته ویل یا زهير تعالی حیا نه درځي چې پر رسول الله د ایپ زنانو ماشومان دي د اقتصادي پابندي او ته دلته د طعامونه خوري وېڅ څه کوم څه یو کس وکستا سره بل څه بل ملګری دی پیدا شي هشام ورته غوځي ملګری وې دوه موته یو چې دریم پیدا شي لاړو متیم ابن عادله
داغه خواله ورغه وی تعالی حیا نه درې شي دا بیچارهګان زنانه او ماشومان دلته کې بندي او دلوګي نه د اوازونه منغو تاسو اورو او موږ ته عمونه خورو دا به کوم عقل څنګه اومني وې څه کوم زه خو یو قسم بل ملګری پیدا کا وی بل ملګری می پیدا کړی د زهیر وی دریم پیدا کا وی دریم زیم وی څلورم پیدا کا د زعمر زله د زعمه خواله ورغله هغه باندې د شپې غشوګه بل شپه وي ته خبر نه وینا وی ګوره د رسول الله خاندانو د بچی په دې کې د لوګي نه چغي وي او موږ دې کې دا طعامونه خرداس موږ عقل نه مني دا کم غیرت په موږ اخر راغی وی زی واسه قسم څه وکما وی زبل ملګری مې پیدا کړی دی څوک دې پیدا کړی دی وی یو زیما یو زهیر دی یو دقشندا مطعم ابن عادری ویزا یو پکې تشا وی بل پکې پیدا کا ابو بختری پیدا کی دی پنځه کسانو شپږ کسانو دا مسله وکړه چې سبب دقه کوم لیکل چې مونږ کړی دي دا به د خپل خپلاند کو ایسه شلو د اقتصادي پابندي بند او ختم لري په دې زنانو باندې رحم پکار دی په دې ماشومان باندې په دې قریش باندې نو سبا د مکه مشرکان په حرم کې ناس ابو جهل له زهیر شو د طواف غړي کې څه جامع اغوستي وي چې کله د بیت الله نه تاسو نو ویل یا اهل مکه اسمه وکر اسماعیل الله قسم بالله چې دا د ظلم لیکنه دا د شل رحمت د قطع کول لیکنه مونږ ونشلو زبقتن دا کینن تر سو پوري په دې اسمه کمانه بکینن تر سو پوري چې دغه لیکل کوم منکړي دا ظلم لیکل دی په دې کې شل رحمت پر خدای دا من قطع نکو ابو جهل پسې پس اوچت شو وکینه کذب دروغ دی ویل الله دشمنه زعما په دې وخت کې چې شو ورته ویل قسم په الله دروغ نه دی ویل لوی دروغ ته ابو جهل کې نه دی وخت متم ابن عدي پسې چې شولو ودا کومه خبره شدید وکړه شان وکړه دا رښتیا خبره ده ابو جهل خنه پارام باندې کیندا څه در ماته هم دردا ابو البخترین دا خبره وکړه زعمم دا خبره وکړه دا ابو جهل دا غرور جزور کله راشي وکړه خپل په سوق جوړیږي متم ابن عدي دا یو ناشنا سړیو ابو جهل له ګور برابر عمر په دې ځای کې قسم په الله چې دا ګوندې در باندې ماته کم کینه پارام باندې دي زهیر سم خبره کړې ده دي زعما سم خبره کړې ده د ابو البختری سم خبره کړې ده د ظلم د لیکل من کړي دا نور وسته ولري کوي دلته تاسو د خپل زنانو نه خوندونه اخلي دا وګي غوري د ګډ دا وګي غوري اول ته ماشومان او زنانه فقېږي کې پرېدونه کوي کوم غیرت تاسو ځان لرا وړي ابو جهل بعد هوا ته کینه سوسي ویلې وی قسم په الله چې دا خبره په دې کې نه کېږي ډیره پاره سم مشوره شوه ده مشوره دی لشي دا په بل ځای کې مشوره د خلکو دا خبره کړې د ترسو پورې چې هغه مسله ونشي دا موږ نه منو نو په دې کې د رسول الله یو کیسه معجزه رب العالمین ښکارا کړه ابو طالب شه دلته ناسو نبی کریم علیه السلام ابو طالب له دا ویلې وې اسما ترا دی خلکو درې کاله موږ دلته قیدین کړو قسم په الله چې هغه کما لیکنه دوی کړی دا او به په کعبه کې دنه ځوړن کړی دا په دې درې کالو پورې زه خو بالکل د دې ځنه وته نه یم او به د کعبه کوټه ما خلاص کړی نو د رب العالمین پاغي باندې وینا لګولې دا هغه ټول لیکلي خوړې دي ختم دي ایواز صرف د الله نوم چې بسم الله دغه پاتې دا ید الله د الله نومونه چې پاتې دا او پاتې نور ختم وکله چې کله دوی دا کلب خلاصو چې منګه دا لیکنه راواله دا وشلو ختمه کو ابو طالب ویل چې اي خلکو ودرېږي ما وراره مالې خبره کړې ده کچیر تاسو ما وراره په دې کې دروغجنې زی تاسو ته تسلیمو ما په تق میدان کې حلال کې ذبح کوي او کزما وراره چیرته رښتینی به ور باندې تاسو ولې ظلمونه کوي به مولې موږ په دې کې د درې کاله قیدین کړو د اسمن زرانه دوی کم جرم کړو چې تاسو قیدین کړو د اسیران د ماشومان کم جرم کړو چې د اقتصادي پابندي په تاسو ولګول تاسو عقل دا منل چې تاسو د مزیه خسیو د لوګي نه شغه والي خو چې کله چابیر واخصه او دا کم فرمانو لیکل چې دوی لیکلی او هغه چې دا واخص ورشتين وینا خړلې و ابو جهل دی نور مشران یې به قسم په الله د محمد دومره پوخ شهر دی چې د حق ځنه اثر وکړي دی چې دی باندې سحر وکړي دا دومره اوچت ساحر دی وی ویل چې زوی دنه دا خبره مونږ نه منو ډیره مونږ تیار نه یو خو دې من بس کې د اختصاری پابندیان ور باندې ماته شولې پر اخر نبی کریم علیه الصلاه والسلام دراله
شراله خوشاله نه پر مؤمنانو رااله تکلیفونه په اسلام کې راځي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تر تقریبا د اته کړه عمر له ورسېدو ابو طالب 25 کسان د مکه مشرکان ابو جهل عتبہ شیبہ ولید ابو سفیان ایمان نور اورې دام پکې راغی وی ویل سبب را سړی مړی او کدا محمد به منګه وښنو خلک بداو چې ترې ژوند دی او څنګه شو ویل او شکل تر مور شو زور پیرسیږي راځي چې دسته نږدې خبره وکړو د ابو طالب خاله دوی رالل وی ویل چې دسه سړي کله موږ د خوانه وکاو صدقه د خوانه وکا کز موږ نه شي غواړي هغه دی غواړي دغه نه کښ لیکل کوي وای کا خو جسمن دی علی حول نور سره وای دا دعوت موږ بندو چې په هر قیمتي هغه ورته دا خو څنګه خبره نه ده زبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه السلام راغی وی ویلې اسما وراره داخله راغلی په دې دینت باندې نبی کریم علیه السلام ویل ان اريد ز غواړم چې دوی له خبره وکم چې کله دا خبره اومن له عربو بادشاہان دی او دا ټول عجم مدور جزیره وړي ابو جهل ورته ور ترز او وراره سل خبره بده ومنو ويقول لا اله الا الله دا خبره وکړي چې نشه حقدار د بندګۍ رب العالمین متاسو په ټول دنیا باندې بادشاہان کامیاب بشي اوچت خلق بشي نو کله چې دا خبره ورته وکړه یو د موچت شول ویځي چیزو دا توحید موږ نه غواړو موږ دا نه منو دا قیامت موږ نه غواړو هغه موږ نه منو کلک شي په خپل دین باندې دا د خبره موږ لکه چې د زمون کشرانو دا خبره نه دی کړی زمون مشرانو دا خبره موږ نه دی کړی نور اوچت شو لاړ په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې دوه مشکلات رااله چې یو د تر وفات او بل د خدیجه چې دی رسول الله نوم کې خو عام الحزن ودا د غم کال نور اورواله چې شنبه ان شاء الله کې ژوند دی او په هغه باندې سره خبره وکړو